من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دا سورة البقرة ده او آیات نمبر ده 256. لا اکراها زور نشته په دین کې. قد تبینا یقینا ښکار شوی ده الرشد هدایت من الغی د گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت نو څوک چې انکار وکي د عبادت د غیر الله نه ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله فقد استمسك بالعروة الوثقى نو یقینا د منګولي ولګولې پاغه کړای مضبوطه باندې لن بسوام لها چې نشته ده ماتېدل د هغې والله والله پاک سمیع اوریدونکی ده علیم او ډیر پوهه ده. ربط ته د دې آیات د مخکې سره تعلق څه ده؟ نو مخکې چې په آیات الکرسی کې توحید ډیر واضح بیان شو او په قرآن کې هم چې دنو توحید ډیر واضح ده او بیان شوی ده. نو اوس به یو سړی وایي چې دا توحید دومره زیات واضح ده نو که څوک یې وس نه مني نو په هغې زبردستي پکار ده چې په زوره پې سړی ومني. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې نه لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته، په دین کې جبر نشته، دین ښکاره دی واضح دی، په چا باندې به زبردستی او جبر نه کوي. دویم ربط یې هغه دا دی چې د مخکې نه خبر را روانه وه د قتال او د انفاق، چې دا انفاق او دا قتال خو د دې دپاره کیږي چې توحید قایم شي. په منځ کې آیات الکرسی راوړه، مخکې نه د جهاد او د انفاق خبره را روانه وه. نو اوس به یو سړی وایي چې قتال چې کیږي دا خو زبردستی ده، دا جنگ چې کیږي او جهاد کیږي دا خو زور دی او جبر دی او دا خو اکراه ده. نو قتال د دې دپاره نه دی، قتال او جهاد د دې دپاره نه دی. په دین کې چې دی نو زور او زبردستی نشته، نو بیا جهاد او قتال د څه دپاره دی؟ نو جهاد او قتال د دې دپاره دی چې د کفر او د باطل زور ختم شي. کم رکاوټ چې هغوی جوړیو چې هغه رکاوټ چې دی نو هغه کلاو شي او د ځمکې نه فتنه او فساد چې دی نو هغه ختم شي. جهاد د دې دپاره نه کیږي چې موږ خلک مسلمانان کو، دا سبق مخکې تیر شوی دی. جهاد د دې دپاره نه دی چې خلک په زور مسلمانان شي، جهاد د دې دپاره دی چې د اسلام لاره چې دی نو کلاو شي. که څوک بیا یهودي اوسیږي اوسیږي دي، که څوک عیسایي اوسیږي اوسیږي دي، که څوک نصراني اوسیږي اوسیږي دي، خو د اسلام مخې ته به رکاوټ نه یو. ډېر کافران دي د اسلام په لار کې رکاوټ نه دی، هغې ته څوک هېڅ هم نه ویو، خو چې څوک رکاوټ جوړیو نو بیا به د هغې سره قتال کی. شان نزول تفاسیرو ذکر کړی دی، ابن کثیر راوړی دی چې د انصار نو دا د اسلام نه مخکې دیو په مدینه کې اوسېدله، دا اوس او خزرجو او جاهلیت دور و. نو د دیو دې زنانو به نظر ومنودو که زما زوی پیدا شو نو هغه د هغې نه به زه یهودي جوړوم.
او یهودیانو له به چې دی نو ورکړله چې دیو کتاب والا دي اهل کتاب دي د دیو خدمت به کوي نو هغو ته عیسایان به خود هغوی به تیسته یهودیان جوړ کړله نو بیا چې کله اسلام راغی اسلام نو دا انصار دیو ایمان راوړو اسلام راوړو نو دیو یهودیانو ته وویل چې زموږ بچي اوس راکوي او چې دیو اوس موږ مسلمانان شو یو چې دیو هم چې دی نو مسلمانان شي او زموږ سره یې پرېږدی نبي علیه السلام حکم کړی و ځکه چې هغوی ډېر سازشونه کړي وو په مدینه کې بنو نذیر او بنو قینقا دا د هغوی قبیلې وې د مدینې نه وشړلې نو دوی ته خپل بچي غوښتله نو بچي ورسره چې دی نو نه راتلله نو چې څنګه استاد و هغې ته د بچی حواله کوجو او بچی به د حقه شانتي کېږي نو چې غلط عقیده و یا د په داسې مدرسه کې داخل کو نو هغه د استاد نه چې دی نو متاثره نو بچي ورسره نه راتلله او دلته دې وویله چې موږ مسلمانان کو نو الله د آیات راولېږلو چې په دین کې زبردستي نشته الله اختیار ورکړی دی او دغه شانته کې د بنو سالم ابن عوف یو سړی و هغې ایمان راوړی و مسلمان شوی و او د هغې دوه بچي وو عیسایانو نو راغې نبي علیه السلام ته وویله چې ما خو ایمان راوړی دی او ما له اجازت راکړه چې زه د خپل دواړه بچي چې دی نو په زور باندې مسلمانان کوه نبي علیه السلام ورته وویل چې نه په دین کې زور نشته دغه شان د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو غلام و د هغې اسبق نوم و نو عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل غلام ته بار بار اسلام پیش کو اسلام قبول کا هغې به انکار کو وی نه نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته خو دا خبره معلوم وه نو هغې ویل چې په دین کې زبردستي او زور چې دی نو هغه نشته د آیات مقصد دا دی چې په دین کې زور نشته دین ښکاره دی واضح دی چې چا په الله ایمان راوړو او د طاغوت نه انکار وکړو نو دې سړي مضبوطه کړۍ ونیوله داسې کړۍ لن پسوام لها چې د هغې شلېده چې دی نو نشته نه یې ماتېدل شته او تر څو پورې دې دا مضبوطه کړۍ نیول وه نو دا کړۍ او دا رسۍ دا به چې دی نو جنت ته چې دی نو داخله یو نو دا خبره به دلته زده کوو چې طاغوت چې دی نو هغه څه شی دی یو خبره خو تا زده کړه چې په دین کې چې دی نو زور او زبردستي نشته لا اکراه فی الدین زور نشته په دین کې امام قرطبي وایي د دین نه مراد دلته عقیده ده په عقیدې خپلولو کې زور نشته په عقیده کې جبر او زور نشته نو د دې دوه معنی دي یو معنی خدا ده چې د الله د طرف نه پکې جبر زور نشته الله هر چاته چې دی نو اختیار ورکړی دی په ایمان او په عقیده کې هر چاته اختیار دی سوره کهف کې راځي په من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چې د چا خوښی ایمان دی راوړي او چې د چا خوښی نو کفر دی اختیار کی دا الله تعالی اختیار ورکړی دی ازادي ده په چا باندې به زور نه کې دویمه معنی دا ده چې د چا د طرف نه زور په بل چا باندې چې دی نو نشته دی چې ته بل سړي له چې دی نو ټوپک او توره په سټ کېدې چې شا به زما عقیده قبوله که ایمان راوړه مسلمان شه اسلام قبول که نو دام نشته ښه د الله د طرف نه زور نشته او د انسانانو د طرف نه چې دی نو په بل انسان باندې هم زور او زبردستی چې دی نو هغه نشته چې په نورو بندګانو باندې سړی ظلم وکړي دا ولې وی وجه دا ده چې ته په چا باندې زور او زبردستی او جبر کې نو په ظاهره کې خو به هغه په خوله باندې کلمه ووایي په ژبه باندې نو ته د زړه نه خبرې د زړه نه خو ته نه خبر که نه
په ظاهره کې به ووایي خو د زړه نه خو نه خبر نو د زړه پته نه لګي ښه د هغې پته الله ته ده نو لہذا زور ښه شی نه دی د خلکو ازادي سلب کول دا ښه کار نه دی الله خلک آزاد پیدا کړی دی او دین چې دین واضح دی او خلک د آیات چې دی نو مونږ ته پیش کړو وایي مسلمانان به چې دی نو په چا باندې ظلم نه کوي وایي ته به هم په چا باندې زور نه کوې په عقیده کې خلک آزاد دی چې کومه عقیده چې دی نو څوک خپلوي اسلام خو به زور نه کوي دا خو ټیک ده خو تاله چا اختیار درکړی ته په خلکو باندې چې دی نو ظلم وکړي په خلکو باندې جبر وکړي په خلکو باندې زور وکړي او دا د مسلمانانو ګوره تاریخ چې دی نو ګواه دی تاریخ چې څومره مسلمانانو فتح او جهادونه کړلي په هغه ځای کې څوک په زور نه دی مسلمان کړی ګوره په زور باندې مسلمانې څوک یې نه دی کړی ځکه د هغې پیدا نشته ته په زور خلک مسلمان کې چې د زړه نه د چا نه یو مسلمانانو په هندوستان باندې 1000 کاله حکومت کړی دی او څوک دا ثابتولی نشي چې هلته چې دی نو چا په چا باندې زور کړی چې مسلمان شه مسلمانانو په سپین باندې 800 سال حکومت کړی دی 800 کاله څوک دا ثابتولی نشي چې هلته مسلمانانو په چا باندې زور کړی دی فتح او جهادون د دې دپاره نه دي ګوره چې موږ خلک مسلمانان کو په زورو د دې دپاره چې دی نو دا نه دی او په دې دنیا کې ګوره یو جبر روان دی ښه ته ماته وایې چې جبر به نه کې زور به نه کې خو ته به هم چې دی نو زور نه کې تاله دا اختیار چا درکړی چې یو سړی ایمان راوړي مسلمانېږي او ته پسې لګېدلی په هغې زور کې چې ولې دې ایمان راوړو ولې مسلمان شوې په خپله خوښه دې راوړی دی دا څومره دنیا ملکونه نه دي په دې دنیا ملکونو کې چې دی نو څومره اسمبلیانې دي او پارلمنټونه دي په دې کې څوک د الله نوم نشي اخیستی نه زور دی جبر دی څوک د الله نوم نشي ویلی دغه شان کالجونه دي یونیورسټۍ دي په بار ملکونو کې څوک پکې د الله نوم نشي اخیستی مونځ پکې چې دی نو څوک نشي کولی نو دا جبر چې دی نو روان دی د میډیا په شکل کې د حکومتونو په شکل کې میډیا نه ده د فلمونو په شکل کې دا په غیر محسوس انداز کې چې دی نو جبر روان دی ډرامې دي په ډرامو کې په دې ډرامو کې دا ښځې څنګه کپړې اغوندي دا په دې معاشرې باندې دا جبر روان دی چې په دې معاشره کې هم خلک دغه کلچر او دغه کپړې چې دی نو اغوندي په دې فلمونو کې او په دې ډرامو کې د ګیرو مذاق وړاویږي مذاق د ګیرو نو دا په دې معاشره باندې جبر کیږي کنه څوک ګیره پرې نه دي څوک چې دی نو پرده ونه کي نو دا څه شی دی دا جبر دی ښه او که دا حکومتونه او دا میډیا د مخې نه لرې شوله نو خصم ټیک ټاک خلک دی دا ټول خلک ګورې مسلمانېږي ایمان راوړي په نیوزیلینډ کې یو کس په جومات باندې ورغی او په جومات کې په مانځه خلک ولاړو او 50 کسانه چې دی نو شهیدان کړه ټوپک ورسره و کال د دې واقعې نه دی شوی 5-6 میاشتې به شوي دا سړی چا جوړ کو د دې سړي دا دماغ چا جوړ کړه دا د میډیا او دا د حکومتونو په ذریعه باندې په دماغو کې ولا دغه خبرې ږدي و اسلام دهشتګردي ده اسلام چې دی نو ټیرریست دي مسلمانان دا خبرې ولا چې دی نو په ذهن کې ږدي نو دا یو جبر روان دی په دنیا کې په دې ماحول کې چې دی نو جبر روان دی نو زه به زور نه کوم او جبر به نه کوم خو ته به هم چې دی نو زور نه کوي اسلام د چا جبر او زور ګوره نه مني نو لا اکراه فی الدین زور نشته په دین کې ځکه دین واضح دی
واضح دین دی. د الله په دې آیت الکرسی کې د الله د توحید بیان شو، دا بالکل واضح دی. علی الدخول فیه، په داخلېدو په دې دین کې په دې باندې زور نشته. قد تبین، یقینا ښکاره شوی دی. څنګه ښکاره شوی دی؟ تفسیر جلالین وایي ای ظهر بالآیات البینات، په آیاتونو په دلایلو سره دین واضح شوی دی چې ان الایمان رشد، چې ایمان چې دی نو هدایت دی، سیده لار ده، صراط مستقیم دی. والکفر غی، او کفر چې دی نو دا څه دی؟ دا گمراهی ده. قد تبین، یقینا ښکاره شوی دی الرشد هدایت من الغی، د گمراهی نه. یعنی صراط مستقیم په قرآن سره په دلایلو سره چې دین واضح دی چې دا صحیح لار ده. او د دین علاوه، د اسلام نه علاوه چې نور څومره لارې دي دا ټوله گمراهی ده. په من یکفر بالطاغوت، نو څوک چې انکار وکړي د عبادت د غیر الله نه، ویؤمن بالله، او ایمان راوړي په الله باندې، نو فقد استمسک بالعروة الوثقی، نو یقینا د منګولې ولګولې په هغه کړۍ مضبوطه باندې. طاغوت لفظ پکې راغی چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه. طاغوت څه ته وایي؟ په لغت کې دا د طغیان نه اخیستی شوی دی. طغیان څه ته وایي؟ چې دا اوبه نه دی، دا اوبه د دې لوښي نه چې دی نو راواوړي، دا لوښی ډک شي اوبه ښکته راواوړي. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریه، چې کله اوبه ورسېدې د خپلو حدودو نه د غرونو سرونو ته ورسېدلې، نو موږ تاسو په کشتۍ کې سواره کړئ. نو طغیان دې ته وایي چې یو سړی راپاسې او د خپل حدودو نه چې دی نو واوړي، دا اوبه د خپل حد نه چې دی نو واوړي. نو الله تعالی نه دی د انسان دپاره یو حد چې دی نو مقرر کړی دی چې خپل حد کې چې دی نو اوسېږه انسانه، ستا خپل حد دی، د حد نه چې دی نو مه وړه. او کله چې انسان د خپل حد نه چې دی نو وځي او واوړي، نو دې ته څه وایي؟ طغیان ورته وایي. انسان چې دی نو دا بنده دی چې دې بندګي پرېښودله او حدود چې دی نو کراس کړه، د الله بندګي یې ونه کړه، نو دا طاغوت دی. ګوره دا څه شی دی؟ طاغوت دی. تفاسیر لیکلي الطاغوت الشیطان، طاغوت څه شی دی؟ شیطان دی. طاغوت څه شی دی؟ کاهن دی. طاغوت څه شی دی؟ ساحر دی. او وکل رأس فی الضلال، هر د گمراهی لیډر نه دا طاغوت دی. هر د گمراهی لیډر مشر دا طاغوت دی. شیطان هم د گمراهی لیډر دی که نه مشر دی. نو دغه شانته کې هر انسان او هر لیډر د گمراهی دا طاغوت دی چې دی د شریعت په ځای باندې خلک بل طرف ته روان کړی دی. د شریعت په ځای باندې خلک یې بل طرف ته روان کړی دی. د شریعت په ځای خلک کمیونیزم طرف ته روان کړی دی. د شریعت په ځای باندې خلک لیبرلیزم طرف ته روان کړی دی. د شریعت په ځای خلک کیپټالیزم طرف ته روان کړی دی. نو که دا بت نه دی، خو دا د انسان په شکل کې چې دی نو بت دی. بت دې ته طاغوت ویو. د شریعت په مقابله کې بل شی، بل نظریه پیش کول، دا طاغوت دی. نو مسلمان به څه کوي؟ د طاغوت نه به انکار کوي. ګوره د ایمان نه مخکې خبره الله څه وکړه؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، وروسته وویلو د ټولو نه اول به د طاغوت نه انکار کوي. ګوره د نجات او د کامیابۍ دپاره څه خبرې دي؟ دوه خبرې دي په دې آیات کې الله ذکر کوي. د طاغوت نه انکار کول او په الله باندې ایمان راوړل، دا د کامیابۍ ته رسوي، دا مضبوطه کړی ده، دا د جنت ته رسوي.
نازنې مولیان د دین نه خبرو یوازې د قبر نه تاویږي را تاویږي قبر او بت دی د مړو نه څه نه کېږي او د مړو نه دا زړې ترجمې کوي پخوانۍ ترجمې د دې وخت سره یې لګوه که نه دا طاغوت چې دی نو دا څه شی دی دا ورته واضح که یوازې قبر ګوره بت نه دی یوازې قبر ګوره طاغوت نه دی ګوره طاغوت ډېر شیونه دي ګوره دا دغه تلی و عنایت سید اخندزاده چېرته یو عالم سره چې دی نو تفسیر کوو د قرآن الله دې وبخي اوس مړ دی نو دوره تفسیر چې دی نو ختم شو نو بیا ورته هغه مولوي صاحب ویله وایي څنګه تفسیر مې وکړو نو دې ورته ویله وایي ما خو ویله چې دا قرآن چېرته ژوندول راغلی دی خو چې ستا سره مې ترجمه وکړله نو بس د په دې ورسېم دا قرآن مړو له راغلی دی مړي دي او قبرونه دي نور څه نشته نو مطلب دا دی چې دغه دو هم بت دی خو دا نوي جدید بتونه چې دی نو دا خلکو ته ووایه که نه دا جدید طاغوت چې کوم دی شیطان دا کومه نظریې چې نن سبا په دنیا کې چلیږي دا طاغوت دی ګوره او تفاسیرو په دې کې ښه وضاحت کړی دی امام مجاهد معنا امام مجاهد ابن جبر عبدالله ابن عباس شاگرد دی امام قرطبی نقل کړلی او امام ابن جریر چې طاغوت څه شی دی شیطانو فی صورت انسان یتحاکمون الیه دا د طاغوت ترجمه کوي څوک یې کوي مجاهد ابن جبر طاغوت څه ته وایي دا شیطان دی خو په شکل د انسان کې دی او خلق چې دی نو هغې ته فیصلې راوړي او د شریعت او د دین خلاف فیصلې چې دی نو هغه کوي نو دا څه شی دی طاغوت دی چې د الله په کتاب باندې فیصلې نه کېدي دغه طاغوت دی ګوره دې نه به انکار کوي که هغه عدالتونه دي او که هغه هر څه دي دا طاغوت دی انکار به دې کوي فیصله راوړه د الله کتاب له او د نبی علیه السلام سنت الله نو دا بت دی ګوره چې د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي دا طاغوت دی او په شکل د انسان کې دی ګوره په شکل د انسان کې نو د هر د غیر الله د عبادت نه به انکار کوي مونږه ترجمه وکړه چې انکار وکړي د عبادت د غیر الله نه نو دا ټول په دې کې چې دی نو راله د غیر الله بندگی به چې دی نو نه کوي د الله بندگی به کوي کارل مارکس نه دی کارل مارکس دا طاغوت دی او شیطان دی کارل مارکس کم چې د روس دا نظریه کمیونیزم او دا چې دی نو پیش کړو د شریعت په مقابله کې بل څوک نظریه چې بل نظریه څوک پیش کوي دقه چې دی نو طاغوت دی مغربي جمهوریت نه دی دا طاغوت دی د دې نه به چې دی نو انکار کوي نو د طاغوت ومن یکفر بالطاغوت چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې نو فقد استمسک بالعروة الوثقی نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه باندې د دې طاغوت نه به زموږ انکار یې که به نه یو انکار به مې که نه او هغه تاسو زده کړه چې مختلف شکلونه دي هغه شیطان دی او که په صورت د انسان کې دی چې د هغې خلک بندگی کوي او یا د گمراهۍ چې دی نو هغه لیډر دی او دغه شان قبر او بوتان او دا هر څه په دې کې داخل دي چې د الله بندگی خلک نه کوي او د بل چا بندگی چې دی نو شروع کړي د شریعت په ځای باندې بل نظریه پیش کړي ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې فقد استمسک بالعروة الوثقی نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه باندې لن فسوام لها چې
چې نشته دی ماتېدل هغې لره دا داسې مضبوطه کړۍ ده چې دا نه ماتېږي کله ناکله یو شی چیتېږي چت به شي خو د یو بل نه جدا کېږي نو دا کړۍ چې دی نو چې تا پرې نه ښودله نو تا نه پرېږدي ګوره دا مضبوط راونیسه عروة الوثقی امام مجاهد وی امام قرطبي وی چې هغه اسلام دی دا بالعروة الوثقی دا کړۍ مضبوطه څه ته ویو دا اسلام ته وی توحید ته وی لا اله الا الله ته ویو دا لا اله الا الله نه ده دا مضبوطه کړۍ ده ګوره او دا ځکه مضبوطه ده چې دا په دلیلونو باندې دا په عقلي او په نقلي دلیلونو باندې چې دنو ثابته شو ده چې دا مضبوطه کړۍ ده لن پسوام لها چې نشته دی شلیدل د هغې نشته دی ماتېدل د هغې ماتېدل څنګه یعنې څوک داسې نشته په دې مخلوق کې چې داسې دلیل راوړي چې په هغې باندې یا د علم خبره راوړي په هغې باندې د قرآن یو خبره چې دی نو هغه ماته کړي په دنیا کې مور داسې بچی نه دی راوړی چې اسلام او قرآن یو اصول بیان کړی او بل څوک هغه په دلیل سره چې دی نو هغه مات کړي دې دپاره ماتېدل چې دی نو هغه نشته دا بالکل واضح دی هر څه په دې کې څه پټ پناه چې دی نو هغه نشته والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی اوریدونکی دی کلمه د شهادت د توحید کلمه چې مؤمن یې ووایي لا اله الا الله نو الله اوریدونکی دی او چې کافر د کفر کلمه وایي نو هغې هم اوریدونکی دی چې کافر ایمان نه راوړي د کفر کوي او علیم پوهه دی ډېر پوهه دی په پاکه عقیده باندې پوهه دی د مؤمن چې عقیده چې دی نو توحید د پاکه ده او پوهه دی په پلتې عقیده باندې کومه عقیده چې پلیته ده د کافر په عقیده باندې چې دی نو هم پوهه دی الله بس دی لا اکراه فی الدین زور نشته په دین کې یعنی په عقیده کې کوم چې د زړه سره چې دی نو د هغې تعلق دی لا اکراه فی الدین زور نشته په دین کې ځکه دین واضح دی قد تبینا یقینا ښکاره شوی دی الرشد هدایت من الغی د ګمراهۍ نه فمن یکفر نو څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د عبادت د غیر الله نه یا فمن یکفر بالطاغوت چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې فقد استمسک بالعروة الوثقی نو یقینا د منګولې ولګولې په هغه کړۍ مضبوطه باندې چې هغه توحید دی هغه اسلام دی قرآن او سنت دی لن پسوام لها چې نشته دی ماتېدل د هغې یا نشته دی شلیدل د هغې والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی د مؤمن د توحید کلمې لره او د کافر د کفر کلمې لره علیم او ډېر پوهه دی په پاک عقیده باندې چې د مؤمن ده او په پلیته عقیده باندې چې د کافر ده وایي